السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نوې ویډیو سره تاسو هرکلی وایو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویس شهید باره کې یو هم خبره مخې ته کوو چې د اویس شهید پلار د قاتلانو باره کې د حکومت نه څه غوښتنه لرلې ده کو چې تاسو د دې نه ځان خبرول غواړئ کوڅه پورې چې زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانه دررسي دوستانو د ضلع چارسری په هریچند علاقه کې د اویس شهید ماشوم سره ډېر ظلم او زیاتې شوی و چې د هغې نه بعد بیا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړی و او داسې قتل کړی و چې پوره څلور ډزه یې ایستې وو دوه ډزه یې په پښو باندې ایستې وو او دوه ډزه یې په سر باندې ایستې وو خو د هغې قاتلان شکر دی الحمدلله ګرفتار شوي دي او هغه قاتلانو داسې خبرې را مخې ته کړي دي چې هغه خبرې تاسو وړئ تاسو به په ژړا شئ هغه قاتلانو ویلي دي چې د اویس قتل چې مونږه کله کولو نو اویس مونږه ډېر په بېدردۍ سره قتل کو او اویس مونږه په یو بانه باندې په ټوټه بوټو او بیا مونږه ویشتو او د اویس قاتل هم بل څوک نه و بلکې د اویس د خور خاوند او د خور خاوند یې پوره کیسه را مخې ته کړې ده خو اوس یې پلار د حکومت نه یو غوښتنه لري چې پلار یې وایي چې دا زما د لور خاوند دی او کو زما الشه دی خو زما د ګل غونډې بچی زما نه جدا کړی دی زما د ګل غونډې بچی زما د ښځې نه زما د بچو نه زما د خاندان نه لرې کړی دی او زما د ګل غونډې بچی دی چې د پلار یې وایي زما په زړه کې هغه درد اوس هم دی چې زما بچی به کله سکون نه راغو او ما ته به ویلي چې بابا جان السلام علیکم او پلار یې وایي زما په زړه کې هغه درد اوس هم دی چې زما بچی به کله د یونیورسټۍ نه راغو او اول به ما دوکان راغو په ما باندې سلام واچوو او ما به خټینګ لگا راغله زما زړه به داسې شو چې کومه الله پاک یو راحت راکړو دغه راحت زمانه د ظالمانو واغستو زه د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې دا قاتلان دې ماته پانسي راکړي ماته دې دا قاتلان په مړینې باندې راکی دوستانو کو چې تاسو د اویس پلار سره متفق وئ د زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه وهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي والسلام